منو زه دا کومه د ایم ایس صاحب هم ډېر زیاته شکریه دا کومه چې هغه راغی او هغه کېناسته. دا شان د ډي پي او صاحب هم راغلی دی، نور د سیول سوسایټۍ ملګري هم راغلي، دکاندار هم راغلي، د هغې ټولو ډېره زیاته مننه کوم. موږ سره وخت په وخت باندې ولاړ دي. بنیادي خبره دا ده قدرمنو کتونکو چې صحافت کوله یا عوامو ته انفارمیشن رسوله دا د هر شهري چې کوم دی دا دغه حق دی او په دغې باندې موږ روان یو. زموږ چا نه دومره څه هېڅ لالچ نشته. موږ په خپلو ادارو کې خپلې تنخواګانې اخلو او ښه په 28 تاریخ باندې اخلو، ښه ډېره اخلو. نو زموږ یوې ادارې ته هم دا څه مقصد نشته چې یاره موږ به چا نه پیسې والو. ګینې دا ټول خلک دلته کېناست دي، ثابت دي چې څوک چې رفاقت ته د یوې ادارې نه پیسې غوښتي یا خپل ذاتي مفادات یې په یو ریپورټ کې دي او هغه ریپورټ دي چلولی دی. همدغه خبره وه. بهرحال خو موږ دا بیا هم نور ادارې چې څومره دي که دغه زموږ سرکار دی کوم عوامو ټکسونو سره تړلې ادارې دي هغې ته موږ وایو چې یاره لکه د عوامو حق دی چې کوم دی ستاسو متعلق هغې ته علم میلو شي چې یاره ادارو کې دننه څه روان دي زموږ په ذریعه او دا زموږ ذمواري ده. موږ به دا صحافت کوو، موږ د دې نه نه وړو، دا زموږ پروفیشن دی او پروفیشنل طریقې سره بیا کوو. څنګه چې زموږ روایات دي، زموږ قانون دی، زموږ دایره کار دی، هغې کې بیا دننه کوو. خو بلکل موږ دې ته هرګز تیار نه یو چې موږ په صحافت باندې قدغن ومنو یا موږ دا خبر د روکولو زموږ دپاره څوک کوشش وکړو. دغه څیزونه دي چې دا موږ له قانون نه حق راکړی دی او آیین را له حق راکړی دی. زه بیا هم د ایم ایس صاحب ډېره زیاته مننه کوم، شکریه دا کوم چې هغه راغی، زموږ مشر دی، میلمه دی. چونکې هغې دغه خبره وکړه چې یار زه په هسپتال کې میډیا ته زما دروازې کولو دي او یو قسمه اکسکیوز وشو. بس زموږ مشر دی خو بیا هم شکریه زه ډېره ادا کوم او پکار ده چې یاره نور ادارې هم چې کوم دی هغه صحافیانو ته باقاعده اکسس ورکړي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله.